ستا د پلار ملک دی دا ستا په نسب کې دی راغلی دا ستا په میراث کې رسېدلی و نوکر غوسته دا اصل مالک څوک دی اصل مالک دا ګاډی اړېړې والا دی دا غریب دی دا عوام دی څوک تنخوالي د ګورمنټ د خزانې نه به نوکري هغه غټ سړی که وړوکی سړی مالک یې د عوام دی هغه سړي ته به لاس اچو چې څوک ستاسو مجرم وي ولې کمزوری کوي د عمران خان گرفتاری د امریکې دپاره د انډیا دپاره به د خوشحالۍ سبب وي هغه په دې باندې ډېر زیات خوشحالي دا لیډر په سوونو کالو بعد پیدا کیږي 25-26 سال چې کوم جدوجہد پاکستان تحریک انصاف کړی دی په هغه جدوجہد کې مونږ د قانون او د آئین بالادستي کړې ده په هیڅ یو موقع باندې مونږ د قانون خلاف ورزي نه ده کړې کم چې د رژیم چینج نه بعد د امپورټډ حکومت وسله د سہولتکار کا په هر شکل کې د هر ادارې مونږ د چا نه هېرېږو کولا هغو ته دا پیغام ورکو چې دا د دې ملک آئین قانون تاسو نن مات کو او ان شاء الله تعالی 22 کروڑ عوام به نن فیصله کوي نن مونږ د هیڅ چا نه انصاف نه غواړو مونږ د دې قوم اصلي مالک چې دی هغه د عوام دي ان شاء الله عوام به فیصله د وسه پورې موږ په یو بل کې چړې خښې کړې وې د چا د امریکې د خوشحالولو دپاره د دې پیرونیانو د غلطې پالیسۍ د وجې دا پیرونیان په موږ مسلط دي هر یو رول له پکار دي چې هغه راوځي او خپل مستقبل ځان له جوړ کړي عزتمندو دا هغه پیرونیان دي چې د پیرونیت یې شاته پرېښودی دی نن دا څومره قتل عام چې تاسو وینئ کله نه چې دا سړی تلی زه ګوره سیاسي سړی نه یم نه د عمران خان د پارټۍ سړی یم لیکن واحد یو عمران خان ما ته معلوم شو په دې ځای کې چې په ده کې انسانیت دی او دا د ملک او د قوم خیرخوا دی عزتمندو د داسې کار وکړو د امیر المؤمنین غوندې رول دا ادا کړی دی خو که څوک پې پوهېږي او چې څوک سترګې ړندی د هغو د الله سترګې ړندې کړي د دې نام نهادو غلطو مولیانو چې کم طاغوتي او جمهوري مولیان دي کم طاغوتي او جمهوري مولیانو په ناپوهه خلکو باندې د ناموسي رسالت ټاپه لګوي او ولالوي دا انصاف دی دا اسلام دی زموږ په اسلام کې دا تشدد شته نشته زموږ په اسلام کې دا تشدد زموږ اسلام د امن دین دی دا موږ له دا امن درس راکوي